یاره عجیبه ویډیو ده، دې له لغونې کې غور سره وګورو. دا چونډخې تاسو له به لیدلی شي. والله چې د میډیا د موبایل دا یو داسې شی ده چې انسانان څه کوي چې ځناور یې نشه کړي دي، ځناور یې په ګاډو واډو سر کړي. ښه دا ته اوس وګوره، دا چونډخو چونډخې موبایل له ګوري، د یو شخص ګوره موبایل ترې راپورته کوي، لاس ورو ورو ویرړي، خو دا چونډخه پې څومره بد مني، نږدې یې ته نه پرېږدي، دا ډایرکټ پې اټیک کوي. نو دغه منظر تاسو لیدلی شو، دغه حال ده. صرف انسانان څه کوي چې ځناور یې په ګاډو واډو سر کړي. نو داسې عجیبه خبره ده. ښه دا ورته وګوره، دا ګروپ په شکل کې د څرنګې متوجه. یا الله توبه. د ما محترمه تاسو ولیدله د ویډیو او د ځناورو رویه مو ولیدله، نو تاسو له به اندازه لګېدلي وي چې دا څرنګې نشه ده. انسان څه کوي چې ځناور هم په ګاډو واډو سر کړی ده. نو د ما محترمو ګوره، د موبایل لیدل، په دې کې مصروفېدل، یقینا هر سړی اوس چې چله ګورې په دې کې سر شوی ده. خو ګوره د موبایل د وجې نه سړي نه دین پاتې شي، دا ښه خبره نه ده. موبایل د وجې نه سړي نه دنیا پاتې شي، دا ښه خبره نه ده. موږ به دین هم کوو، هغې له به هم وقت ویر کوو، موږ به دنیا هم کوو، هغې له به هم وقت ویر کوو. نو واله به د موږ تاسو ژوند د اعتدال مطابق یو، صحیح انشاءالله روان به. نو داسې قسم بلکلي ډوبېدل په دې موبایل کې، په د میډیا کې، نو دا ښه شی نه ده محترمو. دین به هم کوو، دنیا به هم کوو، نو واله به موږ تاسو ژوند ښه وي. نو د دغې نشې نه او د دغې مرض نه ګوره ځان وساتو، په داسې طریقې سره پکې ډوب نه شو. کني دین به مو دین د لاسه لوړ وي، دنیا به مو دنیا د لاسه لوړه وي. نو دغه یو مختصر پیغام دی د ویډیو سره تاسو له در کوم. الله دې وکړي چې عملي کړو دا خبره. مخکې هم شیر کو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.